یو ورځ حارث رضی الله تعالی عنہ نه جوړ شولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پښتنې ته ورغلی چې وې کتل د حالات ډیر نازک دي، یعنی د زکندن حالت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل چې کلمه د شهادت ووایه. حارث رضی الله تعالی عنہ انکار وکړي چې نه وایم. بیا د الله رسول ورته فرمایل چې ای حارث کلمه د شهادت ولې نه وایې؟ نو حارث رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زما په مخ کې د اور غرونه دي، کله چې زه اراده وکم چې کلمه شهادت ووایم نو ما ته ضرر رسوي، یعنی دغه اور ما سوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې ای حارث ته څه ګناه کړې ده؟ حارث رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې زما سره مور خبرې نه کوي او مور زما نه خفه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حارث مور راوغوښتله او ورته ویې فرمایله چې خپل زوی ته معافي وکړه چې الله جن راضي سي او د دنیا نه مسلمان ولاړ شي. که ته ورنه معافي نه کوې نو د روح به اور ته ځي. حارث رضی الله تعالی عنہ مور انکار وکړي چې زه معافي نه ورته کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله تعالی نه سوال وکړي چې الله د حارث په ژبه باندې کلمه د شهادت جاری کړي چې د کلمه د شهادت ووایي او د دنیا نه مسلمان ولاړ شي. په دغه وخت حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ای محمد په تا باندې الله سلام وایي. پس له سلام یې دا وفرمایل چې ای محمد په ټولو مخلوقاتو کې ته ماته ډیر محترم او عزتمن یې. زما دې په خپل عزت او جلال باندې قسم وي چې زه تر هغه وخته پورې د حارث نه راضي کېږم چې د حارث مور د حارث نه راضي شوې نه ده. دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د حارث رضی الله تعالی عنہ ته سپارښت وکړي. حارث رضی الله تعالی عنہ مور دغه نه راضي شوله، هغه ته معافي وکړه. نو کله چې دې معافي وکړه حارث رضی الله عنہ ته د حارث رضی الله تعالی عنہ په ژبه باندې کلمه جاری شوله. نو دا کلمه وویله اشهد الله اله الا الله وانک رسول الله او د دنیا نه مسلمان ولاړی. تاسو سوچ وکړئ چې د یو صحابي مور خفه ده، کله د شهادت کلمه پر ژبه باندې نه جاری کیږي. او حال دا دی چې په دې زمانه کې ټول بزرگان او عالمان یو ځای شي د یو ادنا صحابي د پښو خاورو ته نسي رسیدی چې د دنه مور خفه ده او د کلمه شهادت پر ژبه باندې نه جاری کیږي. او کچیر زموږ ته نه مور خفه وي بیا به زموږ ته څه حال وي؟ باید په هر وخت کې خپل مور راضي وساتو. مور او پلار هیڅ کله خفه نه کړو، ځکه د مور او پلار په راضیتوب کې د الله تعالی رضا ده او د مور او پلار په خفګان کې د الله تعالی خفګان دی، د الله تعالی ناراضه توب دی.